په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی نازلېږي بیبي عائشه د نبی علیه الصلاۃ والسلام کشر بیبي دا او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډیر زیات محبت نو دا بیبي عائشه راغله نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی وحی په نازلېږي او یو کنیکشن د الله جل شانه سره لګولې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی تسوکي حالانکه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبي دا او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د ټول نه زیات مینه محبت وي تسوکي هغه ته چې ز عائشه یم هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې عائشه سوکتا نو عائشه رضی الله عنها ته وی چې د ابوبکر لور و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ابوبکر سوکته نو عائشه رضی الله عنها ورته وی چې ابوبکر د ابو قحافه وی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره د الله جل شانه سره چې دی په تعلق کې خکته تل دی چې دا هم نه پیژني و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ابو قحافه سوک دی حالانکه ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفرن حضرن په هر ځای کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګره دی او دسی مرګره دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه مخکې اعلان وکوم چې اے خلقو په ما باندې د چا حق را پاسې چې زه دغه حق پوره کم سیوا د ابوبکر نه چې ابوبکر چې زما سره سکړي دغه حق زه نشم پوره کولای دغه حق چې دغه به الله جل شانه د هغه بدله د تور کوي نو دومره په کنیکشن کې تللی دی چې د خپل دوستي د غار مرګره ته هیر شوی دی د الله جل شانه سره دومره تعلق بیا بی عائشه وی چې زه د غزین روان شوم مې اسنه سبل غمراته جوړل شي ویلاړم نو دا د دې خلکو د الله جل شانه سره تعلق چې د یو ځل الله جل شانه په نوم باندې هټکړې هر سره ماتيږي او خکته زمکه ته غورځي دغه رنګي امام ابو یوسف رحمه الله دا یو لوی امام زموږ تیر شوی د فقه حنفي د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی نه دی د هارون رشید باچا قاضی القضات شو نن سبا چې وته چیف جسټس وای د ټولو ججانو مشر د قاضیانو مشر د چې کله دغه قاضی شو نو د امام سے پس راغی او امام سے ته وی چې ما ته نصیحت وکي نو وس عقل خدا وای چې امام سے بدته وای چې ته دومره لوی قاضی شوې ته به خیال کې د غریب سره چې د هغه سره به ظلم نه کې د مالدار سیټ بنا اخلي انصاف بکې عدل بکې عقل خدا وای چې امام سے بدته دا نصیحت کوي لیکن امام سے هغه تسوي امام سے ابتدا پته و چې دا زما شاګرد دی زمانه سبقونه ویلي زما په تربیت کې لوي شوی دی د عدل او انصاف او د مظلوم چې دی به حمایت په خپل کوي لیکن امام سے بوته وي ته چې کله فیصله کې کله چې ته په عدالت کې ناسې نو ته د الله جل شانه ذکر کوه چې ستا کنیکشن د الله جل شانه سره برابرۍ نو ته به چرته هم غلطه فیصله ونه کړي ته به ټولې فیصلې چې دا په انصاف کې دا چې کله ستا کنیکشن د الله جل شانه سره برابرۍ نو دا لوی لوی خلک تیر شوي دي د هغوی د الله جل شانه سره چې دی تعلق ذکر اذکار به کول هر ټیم چې دی د الله جل شانه په یاد کې په خپل مونږه سو پیری د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعات استماوي ابراهیم علیه السلام په یو ځای کې چې دی ګډي بيزي سره په دې کې یو خپل نوجوان چې دی یو خیسته نوجوان راغی او ډیر خوش आवाज دی نو په خوش आवाजي سره د الله جل شانه صفات بیانې سبحان ذي الملكوت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العز والعظمة والهيبة والكبرياء والجبروت دا چې د الله جل شانه دا صفات په خوش आवाजي کې بیانې نو ابراهيم عليه السلام وته چې بچیا دا الفاظ بیا وای دا خو په ما ډیر خو لګیدم نو هغه ته چې باباجي مال بسره کې چې زتا ته دا الفاظ وې نو ابراهيم عليه السلام ورته وی بچیا وای زب تعالی چې دې ګړو بيزو دا نیم لخر چې دا به تعالی درکم وته ماته د الله جل شانه دا نمونه وای هغه ورته وې دی وته دوباره وای چې بچیا په ما خو ډیر خو لګیدل تما بیا د الله جل شانه دا صفتی نمونه وای غزوان وته وای چې باباجي وس بسره کې ابراهيم عليه السلام ورته بچیا دا کمی باقایا ګړي وزید دا بدل درکم هغه ته بیا د الله جل شانه صفات بیان کړل
هغه له دا باقایا ګډي ورکړل لیکن لږ وروسته ورته بیا وې بچیا د الفاظ راته بیا ووایه ماله خو ډېر زیات خوند راکوي ته ماته د الفاظ بیا ووایه نو هغه ورته وایي چې اوس به څه راکې څه خو راکه که نه نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې بچیا د ګډو بېزو لښکر مې در کوم د دې دپاره به اوس یو شپنکي ته ضرورت دی د دې دپاره به یو سرونکي ته ضرورت دی زه به ستا غلام شم او دا ګډې بېزې به راسره سروم لیکن ته ماته د الله جل شانه دا صفات بیا ووایه نو هغه ورته ووایي باباجي مبارک دي زه چې یم زه انسان نه یم زه فرشته یم زه الله جل شانه را لېږلی وم چې ته لاړ شو زما د خلیل امتحان والا چې زما د نوم د ده سره په دې زړه کې څومره قدر دی او د زما سره څومره مینه ده لیکن تا چې دا کم دغه وکړل واقعي چې ستا د الله جل شانه سره مینه ده